نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارا نمبر 4 رکو نمبر 1 آیت نمبر 1 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه د دې سورت نوم د النساء د نساء معنی د زنانه خزی بدی کې حقوق بیان شوی دی د زنانو د دې وجنا د ټول سورت نوم النساء خوده شوی دی مدنی سورت دی پس د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نازل شوی دی په ترتیب کې د سورت نمبر 4 پس د سوره آل عمران آیاتونه په دې سورت کې 176 دی او رکوع پکې 24 دی خلاصه د اولنۍ رکوع د رب العالمین د طرف نه حکم دار تقوا اختیار کړي رښتې مختموي د یتیمانانو سره انصاف وکړي ظلم مکوي په یتیمانانو باندې اجازت د څلورو نکاحګانو بشر د عدل او انصاف سره زنانو ته د هغوی مهرونه چې د هغوی حق د حواله کوم چې ناپوهه دي کم عقل دي بېوقوفه دي او د هغوی مالونه تاسو سره وي نو ټول مال ورته مه حواله کوئ صرف د خرچي ورته ورکوئ د هغوی امتحان اخلئ په هغوی باندې ازمیخ کوئ کله چې درته پته ولګي چې بالغ شو دغه شان سمجدار شو نو بیا د هغوی مالونه هغوی ته حواله کړي کله چې یو کس وفات شي او د هغه نه کوم مال پاتې شي هغې ته ترکه ویلی کېږي په دغه کې د هر چا حصه ده ترغیب دی چې د یتیمانانو سره د کمزورو سره ظلم زیاتې مه کوئ او تخویف دی څوک چې د یتیمانانو مالونه خوري هغوی خپلو ګېډو ته د جهنم اور اچوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ای خلقو ویریږئ ربکم د رب خپلنا الذي هغه ذات دی خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي ستاسو خالق دی د چانه پیدا کړي من نفس واحده د یو نفس د یو تن مراد دی حضرت آدم علیه السلام وخلق او پیدا کړي دا منها ددنا زوجها بیبی دد خزه دد حضرت حوا وبث او خوار کړي دی منهما د دې دواړو نه رجالا نارنا کثیرا ډېر سړي ډېر ونساء او زنانهم یعنی زنانه ډېرې واتقوا الله ویریږئ د الله نه ځان کې تقوا پیدا کړئ الذي د هغه ذات نه تساءلون به چې سوال کوئ تاسو د یو بل نه په نوم د هغه سره والارحام او ویریږئ د پرې کولو د رشتې او خپلولۍ نه الله پی خپکیږي او ګناه ده او که تاسو وایئ چې څوک نه دي خبر زموږ نه ان الله یقینا الله کان دی علیکم په تاسو باندې رقیبا نگران حکم دی وآتوا الیتاما ورکړئ یتیمانانو ته که هلک دی او که جینۍ ده یتیم هغه چاته ویلی کېږي چې پلار یې وفات شوی او نابالغ وي څه ورته ورکوئ اموالهم مالونه د دوی کوم چې د هغوی حق دی قبضه پې مه کوئ چې دوی کمزوري دي او بدلوئ ورسره هم چې ښه واخلئ او بېکاره ورکړئ ولا تتبدلوا الخبیث او مه اخلئ فلیت بالطیب په بدل د پاک کې ستاسو که لږ مال دی خو دا پاک دی او د هغوی که ډېر مال دی خو ستاسو دپاره حرام دی نو دا پلیت دی نو په خپل پاک باندې صبر وکړئ دریم حکم ولا تأکلوا او مخورئ اموالهم مالونه د هغوی الى اموالکم د مالونو خپلو سره د هغوی مال د خپل مال سره مشرک کوئ کله چې ستاسو نیت خراب مقصد ستاسو د هغوی مالونه خوړل وي البته که نیت ستاسو ټیک وي نو بیا الله اجازت درکړی دی تاسو په شریکه باندې خوړی شئ لکه په سورة البقره 2 سپاره کې ذکر دی انه یقینا دا بدلول نه ورکول مالونه د هغوی خوړل کان دا حوبا ګناه کبیرا لویا نو ځان د داسې ګناه نه وساتئ بل حکم بیانیږي و ان خفتم او کچرې یریږئ تاسو الله تقسطو چې انصاف به ونه کړئ تاسو فی الیتاما په حق د یتیمانو جنکو کې چې کوم تاسو پرورش کوئ سرپرستی کوئ او د هغوی سره نکاح کول اراده لرئ او هغوی ته مهر نه ورکوئ د هغوی حقوق نشئ ادا کولی نو نکاح ورسره مه کوئ پرېږدئ چې بل څوک ورسره نکاح وکړي او تاسو نکاح وکئ د نورو زنانو سره چې کوم ستاسو دپاره حلالي او ستاسو دپاره خوښې وي یو سره کوئ که دوو سره
کدریو سره او کڅلورو سره. البته په یو وخت کې د څلورو نه زیاتې ښځې په نکاح کې ساتل دا جایز نه دي، او څلور په شرط د دې باندې چې عدل او انصاف به ورسره کوئ. فانکحوا نو نکاح وکړئ. نکاح دا عبادت دی. نکاح کله فرض وي، کله واجب وي، کله سنت وي او کله مکروه وي. دا به تاسو څنګه پته لګي؟ د علماو نه پوښتنه وکړئ. ما د هغه زنانو سره طاب لکم چې حلال دي ستاسو د پاره او خوښې دي ستاسو، من النساء د نورو زنانو نه، مثنا دو دوا و ثلاثا او درې درې و رباع او څلور څلور، که دووی که دریوی او که څلور وي. نکاح ورسره وکئ. فإن خفتم کچری ویریږئ تاسو الله تعدلو چې انصاف او عدل به ونه کړئ تاسو په منځ د دغه بیبیانو کې، او دا عدل دا په محبت کې او دغه شان په مباشرت کې مراد نه دی، دا په نان نفقه خرچه او دغه شان شپې تیرولو کې. فواحدة نو بیا نکاح وکئ د یوې ښځې سره، او د نکاح ډیر فضایل په احادیثو کې راغلي دي. نکاح اسانول پکار دی، نکاح په وخت کول پکار دی، دا عبادت دی کې تاخير نه دی کول پکار. او کله چې حلال دروازې بند شي نو د حرامو دروازې کولاوي. او ما ملکت ایمانکم یا هغه ښځې سره چې مالکان دي خلاسون ستاسو یعنی وینځي. ذالک دا کار ادنا ډیر نږدې دی دې ته الله تعولو چې ظلم اونکړئ تاسو، بانصافۍ نه وبچ شئ. بل حکم بیانیږي په نکاح کې مهر دا فرض دی. خاوند به ښځې ته مهر ورکوي. مهر کم از کم 10 درهمه او زیات چې دواړه په څومره راضي شي، خو زیات مهر یې کې خیر او فیدې نشته دی. مهر دا صرف د ښځې حق، په دې کې ورسره نه د خاوند د کورنۍ څوک شریک دی او نه د دغه ښځې د کورنۍ. البته که د دغه ښځې خوښه شي نو دغه خپل مهر بیا که خاوند ته لږ معاف کوي که ټول معاف کوي معاف کولی شي، او که خپل کورنۍ کې چاته ورکوي نو هم یې ورکولی شي. لکه څنګه چې دغه ښځې ملکیت وي هغې ته حق حاصل دی چې په خپل ملکیت کې تصرف وکړي، نو دا مهر دا د هغې ملکیت شو، دې ته اوس حق حاصل دی دا چې څنګه تصرف کوي کولی شي. او څوک چې نکاح وکړي او مهر نه ورکوي یا د مهر نه ورکولو اراده وي نو دا به د قیامت په ورځ د زانیانو زنا کوونکو په صفونو کې پاسي. وآتوا النساء ورکړئ زنانو ته صدقاتهن مهرونه د دوی نحله په خوشحالۍ سره، بیا د هغې مرضي ده. فإن طبن لكم بیا کچري راضي وي دوی تاسو ته عن شیء په پرېښودلو د څه څیز منه د هغه نه، یعنې د مهر نه. ټول پرېږدي لږ پرېږدي پرېږدي نه پرېږدي د هغې مرضي. نفسا د زړه نه مجبورې به نه. فکلوه نو خورئ هنیئا مریئا په خوشحالۍ سره او په خوش هضمۍ سره. بل حکم بیانیږي چې تاسو سره کوم مالونه دي د یتیمانانو د زنانو یا داسې نور کوم کم عقل بی وقوف او نافوه وي نو ټول ورته په یو ځل مه حواله کوئ، بلکې د هغوی د فیدې لپاره دغه مالونه ځان سره حسار کې دومره ورته ورکوئ چې څومره د هغوی ضرورت وي. ولا تؤتوا السفهاء او مه ورکوئ بې وقوفو ته اموالکم مالونه خپل، التي هغه جعل الله چې جوړ کړی دی الله لکم ستاسو د پاره قیاما ذمواری، ستاسو په سرپرستی کې دي، ستاسو په مشرۍ کې دي، ستاسو په نگرانی کې دي، نو دا د هغوی د ژوند او د زندګۍ دپاره سبب دی، معیشت دی. ټول ورته په یو ځل مه ورکوئ ورنه ټول به ضایع کړي. ورزقوهم خوراک ورکوئ دوی ته فیها د هغې نه، یا دا چې هغه مال تاسو ولګوئ په کاروبار کې او د هغې نه کوم نفع میلاویږي نو هغه ورته ورکوئ. وکسوهم جامې ورکوئ دوی ته، ځکه خوراک او جامې د ضرورت، او چې کله درنه نورې غواړي چې ټول مال مې حواله که. وقولو وایې لهم دوی ته قولا معروفا خبره نرمه، چې دا خو ستاسو مال دی، ستاسو د پیدې دپاره ما ایساري کړي دي، چې کله تاسو پوهه شئ درته به یې درک. او وخت په وخت باندې امتحان کوئ په دوی، ازمیښ کوئ په دوی، تجربه کوئ په دوی، چې کله درته پته ولګېده چې دوی اوس عقلمند شوي دي، هوښیار شوي دي، بیا ورته حواله خو چې کله حواله کوئ نو ګواه ونیسئ. وابتلوا الیتاما امتحان کوئ په یتیمانانو باندې حتی تر دې اذا بلغوا النکاح کله چې ورسي د نکاح عمر ته. عمر د نکاح بلوغ دی، چې کله یو جنۍ یو هلک بالغ شي دا د
د نکاح عمر دی. هلک په څه سره بالغ کیږي؟ چې کله احتلام ورته وشي. دغه شان جنۍ په څه سره بالغ کیږي؟ چې کله ورته حیض راځي یا احتلام کیږي یا حامله شي. او که چرته د علامات او نښې نه وي 15 کالو ته ورسي نو دا به بالغ شمارلی کیږي. فان آنستم پس کچرې معلومه کړه تاسو منهم د دوی نه رشدا هوښیارتیا چې هوښیار شوي دي نفع نقصان پیژني. فدفعوا نو ورکړئ الیهم دوی ته اموالهم مالونه د دوی ولا تأکلوها او مخورئ هغه مال اسرافا په فضل خرچی او زیاتی سره وبدارا او په تلوار سره په جلتی سره ان یکبرو د یری د دوی وجنا چې دوی به غټ شي. داسې مه کوئ چې تاسو سره د یتیمانانو مال دی او تاسو یې په زول لګوئ اسراف کوئ. دغه شانې په تلوار او په جلتی باندې خورئ چې د دوی د غټېدو نه مخکې موږ دا ختم کړو. ومن کان غنیا او څوک چې وي مالداره فلیستعفف نو ځان دې وساتي چې کوم سرفرس مالداره دی بالکل دی ورله لاس نه وروړي. او که د دغه مال په کوم کاروبار کې لګولی دی ټوله نفع دی هغې ته ورکړي. ومن کان فقیرا او څوک چې وي فقیر محتاج فلیأکل نو خوري دې ترېنه بالمعروف په ښه طریقې سره چې کوم جایز ده. لکه دی د مال حفاظت کوي د په مال کې کاروبار کوي نو دی د خپله مزدوري خپله دیاړي هغه تی اخلي. او یا دته ضرورت دی نو واد اخلي ځان سره دی ولي کې بیا دی حواله کی. فاذا پسهر کلا دفعتم چې ورکوي تاسو الیهم دوی ته اموالهم مالونه د دوی فاشهدوا نو گواه اونیسی علیهم په دوی باندې چې تنازعات جګړو او تهمت نه بچ. وکفا بالله حسیبا او پوره دی الله حساب کوونکې. بل حکم بیانی چې کله یو کس وفات شي او داغه نه کوم مال پاتې شي هغې ته ترکه ویل کېږي. دغه ترکه کې چې څنګه د نارینهو دپاره حصې دي د زنانو دپاره هم دي او د ماشومانو یتیمانانو دپاره هم او هغې مکمل تفصیل په دې بله رکوع کې راځي. للرجال دپاره د نارینهو نصیب برخه ده مما د هغه څه نه ترک الوالدان چې پرېښودلي دي مور او پلار والاقربون او رشته دارانو. وللنساء او د پاره د زنانو نصیب برخه ده مما د هغنا ترک الوالدان چې پرېښودلي دي مور او پلار والاقربون او رشته دارانو مما د هغه څه نه قل چې لږ وي دغه منه د دې ترکې نه او کثر یا ډېر وي. نصیبا مفروضا برخه ده مقرر کړې شوي او د کومو دپاره چې حصص نشته دی برخې نشته دی او بیا هم په وخت د تقسیم د دغه ترکې کې حاضر وي نو داسې خالی مه واپس کوئ. چې کوم منقولي څیزونه دي کپړې دي پیسې دي د هغې نه ورته څه نه څه ورکړئ او د غیر منقولي چې ځمکه د کورونه دي د هغې په باره کې ورته نرمه خبره وکړئ چې دوی کې ستاسو حق نشته دی او دا چې څه م درکړه دي کوم ستاسو حق نه و خو صرف ستاسو د خوشحالۍ دپاره. واذا حضر القسمة او کله چې حاضر شي تقسیم ته اولو القربا خپل ولان والیتاما و یتیمانان والمساکین او مسکینان فرزقوهم نو ورکړئ تاسو دوی ته منه د دینه څه نه څه ورکړئ. وقولو او ووایئ لهم دوی ته قولا معروفا خبره ښه نرمه او داسې مه پرېږدئ داسې مه رخصت کوئ. ځان سره سوچ وکئ کچرې ستاسو یتیم بچي کمزوري خلک په داسې وخت کې چې ترکه تقسیمیږي حاضر شو هغه یې واپس کوي خالی لاس نو تاسو به څومره خفه کېږئ. نو داسې تاسو هغې مو واپس کوئ خالی لاس. وليخشى الذین او ویدې یریږي هغه کسان لو ترکو کچرې پرېږدي دوی من خلفهم رستو د خپل ځان نه ذریة بچي ضعافا کمزوری خافو نو یریږئ تاسو علیهم په هغوی باندې فلیتقوا الله پس ویریږئ د الله نه ولیقولوا قولا سدیدا او وایئ خبره برابره او حقه. تخویف دی چې ګوره پردي مالونه مه خورئ د یتیمانانو مالونه مه خورئ د کمزورو مالونه مه خورئ. دا ګورئ تاسو د خپل ځان دپاره د جهنم اور تیاروئ خېټو ته د جهنم اور اچوئ. ان الذین یقینا هغه کسان یأکلون اموال الیتاما چې خوري مالونه د یتیمانو ظلما په ظلم سره دا دې په دې نه خوشحالیږي چې څوک زموږ نه تپوس او پوښتنه نشي کولی څوک خبر نه دي. انما یقینا یأکلون
خوري اچوي دوی فی بطونهم پګېډو خپلو کې نارا اور وسيصلون او زردا چې داخل بشي دوی سعیرا سوزون کې اور د جهنم تا